د فیسبوک پروفایل به څنګه لاک کوئ او د دې د لاک کېدو پیدا څه ده؟ بل لا که موږ لاک کو پروفایل نو د هغې نقصان څه دی؟ ځکه اکثر ځینې کسان وایي زموږ پوسټ چې دی دا نه شیر کېږي یا د شیر آپشن چې دی دا پې نه شو کېږي. داسې قسمه قسم مسلې چې دي هغه د لاک کېدو سره چې دی هغه راځي. خو ځینې کسان وایي چې موږ به خپل پروفایل چې دی دا به لاک کوو څنګه؟ نو لاول راته د لاک کېدو طریقه ښیم، بیا راته د پیدا او نقصان چې دی دا راته ووایم. ځکه زیاتر کسانو خپل پروفایل چې دی هغه لاک کړی دي. نو وایي ګورئ که ستاسو پروفایل لاک نو تاسو انلاک کولی هم شئ. دغه شانتې که کم کسان وایي چې موږ خپل لاک کوو او زموږ پروفایل څوک نه ګوري نو هغه خپل پروفایل چې دی لاک کولی هم شي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل فیسبوک چې دی هغه به له ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه تاسو خپل فیسبوک کولاو کړو نو تاسو به راشئ خپل پروفایل ته. د سیټ به تاسو ته زموږ د سکرین ریکارډینګ چې دی دا به ښکارېږي. نو څنګه خپل پروفایل ته رالی نو د دې به دې خوا کې دا درې ټاکې دي. دا درې ټاکې چې دي دا به له ځان سره ووایي چې څنګه یو دا درې ټاکې وویل نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي لاک پروفایل. دا لیکلی دی لاک پروفایل چې لیکلی دی دا به ځان سره ووایي. دا اپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کوي نو د دې ځای نه ستاسو پروفایل چې دی لاک کېږي. تاسو ته یې کتلی دي چې دا قسمه څیزونه چې دي دا به لیکنه کېږي په انګلیش کې ښه صفا لیکلي دي. بل لا چې تاسو یې لاک کوئ نو لاندې د ودي پټ او سپین لیکل چې دی دا به ورسره ووایي نو ستاسو پروفایل چې دی دا به لاک شي. دا بیا تاسو ته ښکارېږي څنګه که رقم مو لاکي نو هغه به انلاک کوي څنګه لکه دوباره به یې څنګه انلاک کوي انلاک کوي. نو دا اوس چې دی دا لاک شوی. لاندې به تاسو ته داسې لاک چې دی دا به ښکارېږي لکه ستاسو پروفایل ته څوک درنه کېږي نو هغه ته به داسې لاک چې دی دا به پرې راځي. یور لاکډ یور پروفایل دا یې پرې لیکلی. نو که دا یې پرې لیکلی نو ستاسو پروفایل چې دی دا به لاکي. دغه شانتې اوس موږ د دې نه ووتلو. زموږ پروفایل چې دی دا اوس لاک دی. لاک چې دی دا پرې لاندې شو کېږي چې دی لاک دی. دا اوس د لاک کېدو نه موږ وکاږو نو بیا به دغه درې ټاکه ووو او دغه شانتې آن لاک پروفایل چې لیکلی دی دا به ووو. چې څنګه دا ووو نو دلته کې چې دی آن لاک لیکلی له پاسه د تالې دا نښه چې دا به ووایي. تالې دا نښه به تاسو ته ښکارېږي چې دا څنګه تاسو داسې ووایي او لاندې د ودي پټه او سپین لیکل چې دی دا بیا ووایي آن لاک یور پروفایل دا لیکلی دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي. چې څنګه دا ووایي نو ستاسو پروفایل چې دی دا به آن لاک شي. لکه ستاسو پروفایل به د لاک کېدو نه چې دی دا به وځي. اوس زموږ پروفایل چې دی دا کولاو شو. د دې پیدا صحیح چې کومو کسانو خپل پروفایل لاک کړی نو ستاسو په پروفایل باندې چې لکه تاسو کوم پوسټونه کوئ یا تصویران ورکوئ یا ویډیوګان ورکوئ یا د لیکلو څه ورکوئ نو ستاسو دغه هر سره چې دی دا بل څوک نشي کتلی بغیر ستاسو د پرېنټ نه. لکه ستاسو سره چې کم ملګري په فیسبوک کې هغه کسان دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا کتی شي او بل کس چې دی دا نشي کتلی. که ستاسو پروفایل ته دا ورته نشي نو هغه ته به لاک ښکارېږي. که سرچ کړي هغه به ورته لاک ښکارېږي خو دننه به پکې هغه ته څه چې دي دا پکې نه ښکارېږي. که ناشنا کس راځي که ستاسو ملګری نو هغه ته به ښکارېږي او باقي کس ته به نه ښکارېږي. نو دغه چې دی دغه پیدا ده. که کم کسان وایي چې موږ یې لاک کوو چې د هغو لپاره پیدا ده. که کم کسان وایي چې موږ یې نه لاک کوو نو د هغو لپاره نقصان دی. بل لا اکثر موږ پوسټ ورکو نو زموږ هغه پوسټ دی هغه بیا زیاتو کسانو ته چې دی هغه هم نه وررسي. لکه ته خپل پوسټ وایې دا زیاتو کسانو ته ورورسي نو هغه نه وررسي. په هغې باندې د شیر بټن چې دا نه راځي او د وټساپ بټن چې دی هغه پې شو کېږي. په وټساپ کې یو څو کسان خپل ملګرو ته هم لیږلی شي اکثر پې هغه هم نه شو کېږي. خو دا شیر بټن چې دی هغه پې نه شو کېږي. لکه ستاسو پوسټ چې دی دا نور نشي شیر کېدلی ځکه چې هغه ستاسو د ملګرو نه علاوه چې دی نور څوک نشي کتلی. نو دغه چې دی دا نقصان دی. خو کم کسان چې وایي چې زموږ پروفایل چې دی هغه څوک ونه ګوري یا یې څوک استعمال نه کوي یا یې لینک چې دی دا کاپي نه کوي نو د هغې لپاره چې دی دغه لاک کېدل لازم دي. نور د دې لاک کېدو ته چې دی څه ضرورت نشته. که ستاسو پروفایل ته څوک درنه کېږي نو په هغې کې به څه نشي کتلی. نو دغه پیدا ده او دغه نقصان دی دواړه. لکه ستاسو په پروفایل کې چې څه دننه وي هغه نشي کتلی. که تاسو وایئ چې زموږ د پروفایل دننه کوم تصویران ویډیوګان دي دا څوک ونه ګوري نو هغه تاسو چې لاک کوئ بیا څوک نشي کتلی.